الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دا وخت مونږه په خپل کلي ګورتۍ کې ولاړ یو. د ګورتۍ کلي یو ډېر لوی ارمان، یو ډېر لوی مقصد د ګورتۍ کلي د جنازګاه او هغه مقصد چې دی هغه الله تعالی پوره کو. د کلي یو داسې ځوان چې هغه همیشه په سماجي کارونو کې حصه اخیستې ده او همیشه دا سوچ دی چې دا کلی ترقي وکړي او دا کلی مخ په وړاندې لاړ شي. زما مقصد دی د شالیم باچا نه چې زموږ د کلي سابقه د ویلج ناظم هم پاتې شوی دی، خو د هغه سوشل ورک چې دی هغه هر چا ته پته ده. همدغه شان زموږ د کلي نور ملګري چې د هغه سره ټول د هغه په شا ولاړ دي، هغه ټول چې دی دا غواړي چې یاره زموږ دا کلی ترقي وکړي، پای کې چې هر څه خو د جنازګاه چې دی دا خالص مقصد چې دا د الله د رضا کار دی او په دې باندې چې شالیم باچا شروع کړه زموږ ټول خلک هغه ته په دې باندې خراج تحسین هم پیش کوي او د خپل تعاون ورته مکمل یقین دهاني ورکوي. او نن زموږ دغه مشران دغه ممزولي دا کشران راغونډ شوي دي، هغوی وایي چې موږ هغه خپلو ټولو خلکو ته اپیل وکړو چې هغه په دې لوی کار کې، دا یو ډېر لوی کار دی چې په دې دروند کار کې زموږ سره مرسته وکړي او دا کار چې دی دا سر ته ورسي. نو دا زموږ د کلي هم عزت دی، هم زموږ د کلي حیا ده، پرده ده او په دې باندې به مونږ ډېر زیات ښه ښکارو. او دا چونکې مدرسه، جومات او سکول، جنازګاه دا داسې چې دا په کلي کې نو کلی پې ښکلی ښکاري. مونږ اوس د دغه مشرانو سره خبرې کوو. شالیم باچا دا راته ووایه چې د دې دومره لوی مقصد دا اراده دې څنګه وکړه؟ ولې دا ډېر لوی کار دی او د ډېر وخت نه د خلکو اراده وه، خو مونږ تا ته خراج تحسین پیش کوو. دا ټول مشران ستا هم شکریه ادا کوي. خو دا راته ووایه چې دا دې څنګه دا شروع کړه او دا دې په څه مقصد و؟ مونږ دا جنازګاه چې دغه کوله نو دلته کې به اکثر داسې دغه وشو چې باران ماران به رالو او دا ځای کې یو ماشومه مړه وه په دې بره دغه کې، نو هغه چې به دغه جنازه یې ښودې وه او باران رالو نو خلکو یې چې دا وس کم خوا ویسو. نو بیا دا ځای کې څنګه دی پورې لاس ته یو مارکیټ و، هغې ته یې دننه کړه او لکه مونږ وی چې یاره دا مونږ خامخا دا جنازګاه به دغه کو که خیري. نو لکه دې خلکو ته دغه به همي سهولت به همي او دغه به همي. حاجي طوطي دا تاسو د دې کلي مشران او تاسو هر وخت د دې کلي خدمت کړی دی، نن بیا په هغه جذبه باندې راوتې دې کار ته په څه نظر ګورئ؟ او زموږ ډېر خلک بهر دي، هغوی ځان له مزدوري کوي خو د هغوی زړونه ډېر غټ دي، هغوی ته یو اپیل وکړئ چې زموږ سره په دې دغه کې مرسته وکړي. هغوی ته مونږ دا اپیل دی چې دا کار خیر دی او په دې کار خیر کې تاسو خپله حصه واچوئ. دا د اخر به ستاسو په کار دنیا او عرضي ژوند دی او دې کې دا ټول مسلمانان دعاګانې به کوي او الله به تاسو له دې عوض درکړي. مونږ خو دا غواړو چې په دې کې د بهر ملک خلک ډېر یعنی ښه که نه چې چا سره سوي او څوک څومره کولی شي او مونږ کوشش هم دا کوو چې د بهر ملک کې څنګه څومره رونه دي په سعودي کې، دوبۍ کې یا بهر ملک کې په امریکا کې که نه، خو خبره دا ده چې یوازې په هغې خلکو هم کار نه کېږي. کم سے کم د کلي خلکو چې چونکې دوی ته خو دا احساس شته که نه چې دلته مطلب په باران کې دلته کې څومره تکلیف وي، نو مونږ دوی ته هم وایو چې یوازې پیسه هم نه ده، خدمت له هم راوځئ، منډې ترلې له هم راوځئ او پیسو له هم راوځئ. او مطلب دا دی چې لکه په جمع باندې راشي دا کار د یو کس نه دی. بالکل ٹھیک شو جی صابر خان، تاسو په خپله باندې بهر وخت ویستی دی او د بهر د خلکو ډېر زړونه غټي او لکه څنګه چې له کوډي دا خبره وکړه، یقینا دا یوازې به بهر نه کېږي، زموږ په کلي کې هم ډېر شتمن خلک شته، زموږ د دې علاقې خلک شته چې هغه غواړي چې زموږ پیسې دي په ښځې ولګي، په هغه حواله باندې یو اپیل وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ګورتۍ کلي ټولو خلکو ته اوله د ګورتۍ کلي چې هغوی راشي او د چي ډوډۍ د پیسو مرسته ټولو د شالیم باچا سره وکړي، که دام نشي کولی نو کم از کم شالیم باچا له د خچارۍ له خو راځي. او د دې نه علاوه د سعودي عرب، د دوبۍ او د ټولې دنیا، امریکا، فرانس، هر ځای کې چې څوک دي هغوی دي د زړه د اخلاصه په دې جنازګاه کې په دې کار خیر کې خپل شرکت وکړي. کله چې هم د ګرمۍ یا د یخنۍ موسم به و داسې حالات به و چې سخت حالات به و، نو په هغې کې به موږ د جنازګاه ډېره کمې محسوسه وو. شکر دی شالیم باچا دې خبرې ته فکر شو او دا سټیپې پورته کو. دا کار چې دی دا د جومات د لارې کوڅې او د کوهي برابر کار دی، دا د کار خیر کار دی، دا د ذاتي طور مفاداتو لپاره نه دی، نه دا د یو کور یا د یو 5 کورو مسله ده، بلکې د ټول کلي مسله ده. نو که فرض که زمونږ وس کېږي
ټول عمر ورته وایم زموږ وس کېږي هغه که په هر صورت کې که یو سړی میټیریل رالیږلی شي دی نقد ورکولی شي دی وخت ورکولی شي نو په هر صورت کې چې په دې کې حصه والی او کوشش وکړئ چې زموږ د کلي دا مسله چې دن دا حل شي. بالکل ډاکټر صاحب پهله خو زه د ګورتۍ خلکو ته شالیم باچا ته او د هغه ټول ټیم ته خراج تحسین پیش کوم چې په خپل اپنی مدد آپ باندې چې کوم دی دا کار شروع کړی دی او د هغې نه وروسته به زه د دې علاقې چې څومره خلک دی هغوی ته به ریکویسټ کوم چې راشئ تاسو د دوی دا کار وینئ یو ډېر غټ پراجیکټ دلته کې روان دی نو په کار دی چې د دې علاقې خلک هم په هغې کې حصه واخلي او بیا زموږ کتونکي چې کم دي نو هغوی ته خصوصي ریکویسټ کوم چې کم زموږ مسافر ملګري دي هغوی په نورو کارونو کې هم وختن په وختن باندې حصه اخلي نو په کار دی چې دا داسې یو پراجیکټ دی چې د الله د رضا دپاره روان دی د یو کس دوه یا د یو فیملی دوه خبره نه ده د پوره کلي د علاقې خبره ده نو په کار دی چې دې دا جنازګاه جوړیږي او بیا د دوی ورته اراده غټ ده چې د هغې د پاسه به جومات هم جوړیږي نو په کار دی چې په دې کې هغوی د خپل وس مطابق چې کوم دی هغه حصه واچي. دا کار واقعي وړوکی کار نه دی کم از کم 6,000 فوټ کورډ ایریا ده د دې په دې کې به 3,500 کسان په جنازه کې شمولیت لکه کولی شي دننه نو د دې سټرکچر او یو شی بل شی په دې باندې څه معمولي لاګت نه راځي اپیل دی ټولو خلکو ته دې ته مه ګورئ چې دلته څوک ولاړ دي خو دا کار څه کېږي د دې دپاره راوځئ په همت سره راوځئ څوک ولاړ دي څوک نه د الله د رضا لپاره شی دی او بغیر څه د لالچ او د دغه نه چې څونه د چا نه وس کېږي موږ ته لکه د موږ سره امداد وکړئ چې دا شی الله پاک سر ته ورسوي. جی کتونکو مونږه یو ځل بیا تاسو ته وایو چې په سکرین باندې به زموږ د ټلیفون نمبر هم یو که ممکن وي د اکاونټ نمبر به هم مونږ تاسو ته درکو چې د چا څه وس کېږي که د پیسو په شکل کې که د سیمټ په شکل کې که د سیخ په شکل کې خو چې څومره د چا نه کېدی شي په کار ده چې په دې کاري خیر کې څه واخلي ولې چې دومره لوی پراجیکټ چې دی دا د حکومتونو کاري دا لوی خلک کولی شي خو چونکې نن مونږ ډېره جزانان خلک یو ډېر کمزوري خلک یو خو مونږ دا همت کړی دی انشاءالله دا به د دې ځوانانو په همت د دې مشرانو په همت د دې کلي د خلکو په همت باندې به دا کار سر ته رسي او الله دې وکړي چې مونږ په دې خپل مقصد کې کامیاب شو دا زمونږ د خپل رب نه امید دی چې د شالیم باچا چې کومه هڅه کړې ده د چې کوم اراده کړې ده دا به الله تعالی پوره کوي. الله دې زمونږ دا کار چې دی که زمونږ مقصد نه کړي الله دې دا پوره کړي او الله دې زمونږ دا کلی چې دی چې په دې باندې ښکلی ښکاره شي. د یو بل پروګرام پورې اجازت راکوي د الله په امان.